سبق 15 نمبر کې دا موږ سره الحسن لغیره مصنف سے سلورم نمبر ته کم شاید حدیث دی هغه ول طریق کې چې حسن لغیره جشتل شي نه ته مصنف سے بینه چې ګوره حسن لغیره معنا خدای چې دا حدیث په خپل باندې حسن نو حسن لغیره دا بل چا په وجه حسن شولو معنا په خپل دا ضعیف وو تعریفه هو الضعيف دا ضعیف حدیث اذا تعدد طرقه چې کله سندونه زیات شي ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي او كذبه د دې ضعف دا وجه نه وي کنه چې روي فاسق وي یا کاذب وي بلکې بلې وجه نه پکې ضعف راغلی نو به چې استفاد من هذا التعريف دي تعریف نه دار وزي دا خبره نه جوړیږي چې ان الضعيف يرتقي الى درجه الحسن لغيره بامرين چې کيو ضعیف حدیث د حسن لغیره درجه ته خيجي په دوه وجوبني خيجي دوه کارونو نه هما غدا دي نمبر 1 اير ومن طريق اخر فاكثر چې دا په بل سند سرم ذکر شي یا یو نه زیات سره وي حالا ان يكون الطريق الاخر مثل اقوى منه شتکم دویم سند سره غلي دا به اول سند په شان دی یا به تینه مضبوط وي نمبر 2 أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه وإما انقطاعا في سنده أو جهالة في رجاله چې د دې حدیث ضعف واجب دا نوي چې روي فاسق یا دروغجن بلکې واجب دا وي چې سوء حفظ حافظي کې شي کمزوري و غیره وي نمبر 2 په هغه سره یو دا وجه ده چې سند کې چې ته انقطاع راشي سند متصل نوي یا راویان چې کوم رجال حدیث دی پاو کې څه وجنه جهالت راشي یو شی پکې نه معلومه شي پته ونه لګي یا کنیتونه نه معلومه کسانو نه مینه معلومه یا وغیرہ نوري څه واجبي هغه دی وجنه به حدیث ضعیف وګرځي چې کله بل سند سره مروي شي به شي قوي شي حسن لغیره شي حدیث چې د حسن لغیره ویلی شي دي سبب تسمیه بذلک د نومي ولا زکه خېدي چې وسبب تسميتي بذلك ان الحسن لم ياتي من ذات السند الاول چې دي ان الحسن لم ياتي من ذات السند الاول دي کې د حسن د اول سند دی وجنه پکې نه درغله وانما اتى من زمام غيره له د حسن پکې د بل سند ملويدو په وجه راغله ده ويمكن التصوير ارتقاء الحديث الضعيف الى مرتبه الحسن لغيره یکته غواړي چې د حسن لغیره درجه ته ضعیف حدیث رسیږي او خيږي د دی ولا نقشه چې کومه د شی ته بجوړه کې به معادله ریاضیه علی نحو التالي following figure مطابق کسوره according to the following figure of mathematics کسه ضعیف حدیث تا کنه خپل بنه دي ته شو لګو پلس نشان ولګو بل ضعیف دی وسره جمع کو چې دوه ضعیف کسان جمع شي یو تکتور سړي زور خو به ور کې رسی کنه یو سړی تکتور ده ضعیف سړی وته نه ټینګيږي خو یو بل ضعیف سره ملو شي به خو د دوه کسانو طاقت پکې راشي کنه خلک چې دا په خپل غریب ضعیف بل سره ملاو شو ځکه زور زیات شو نو دوړه چې سره جمع کې ایکوال ټو حسن لغیره نه مساوي نشان نه بده وچ شو لیکي حسن لغیره بوالي کې مرتبه د حسن لغیره درجه او مرتبه شده د چې الحسن لغیره ادنى مرتبه من الحسن لذاته دا خو د حسن لذاته نه لاندې درجه کې ځکه چې د کې د حسن د بل چا په وجه رغلی او حسن لذاته کې په ذات کې موجود وي وينبني على ذلك په دې باندې دا بنا کیږي یا ويبني على ذلك انه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره کچرته یو حدیث حسن لغیره ده بل لذاته ده سره تعارض راشي نو قدم الحسن لذاته حسن لذاته حدیث بتنا مخې کړی شي هغه ته درجه ورکړل شي حکم سددي چې هو من المقبول الذي يحتج به حسن لغیره په حدیثونو کې داخل ده چې مقبول وي قبل اول شي استدلال دلیل تنه نیول شي مثاله مثال بسنگ عدد رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة بدي سنة سره د حدیث راغلی شي فزارة قبيله واخذ وتزوجت على نعلين د چپلو په بدلی کې نکاح کړی او په قول رسول الله صلی الله علیه وسلم ارزویت من نفسك ومالک بن علین
چې دغه چپلو بدلی کې رضی په نکاح مہر کولې کې قالت نعم قل فاجاز پیغمبر اسم اجازت ورکو نافذ کو د مونږ پنس مہر ماجل بني محمول ده یکی دې شي قیمتي بډې رو چپل خوز ګورا دا حدیث چې شدا حسن لغیره ده قال الترمذي رحمه الله امام ترمذي صاحب وايي وفي الباب دا حدیث لکه څنګه د پاسه غن رغله شوبه عن عاصم بن عبد الله عمدک شان دی وفي الباب اندی باب کې دا حدیث د چا نه رغله د عمر و ابي هريره و سهل بن السعد و ابي سعيد و انس و عائشه و جابر و ابي حضرت الاسلمي رضي الله عنهم دو حضراتنا هم مروي ده قلت ذوي مصنف سیوی چې په عاصم ضعیف دلته کې د عاصم روي چې د خپل ضعیف تلسوی حفظه سوی حافظي په وجه وقد حسن الترمذي له الترمذي رحمه الله د الحديث امام ترمذي چې د دې تحسین کړي په څه واجب نه لمجيئه من غیر وجه چې په وی وجه سره یو سن سره خو نه رغله نورو صحابه او نو رغله د لکه ابو هريره د سهل بن سعد او سعید و غیره